ده ترجمه شو لفظي ترجمه اما بعد الحمد لله على نوالی هر چې پست الحمد لله على نوالی په یتا دی الله پاک چې موږ ته نعمتونه راکړي دي او صلات علی رسولی پست صلات نه پر رسول مبارک محمد صلی الله علیه و وسلم آل دې باندې صلات فین اصول شای صلات پس یقینا دلایل شرع درې کتاب سنت اجماع دا درې تو سره احکام سره راوباس شریعت اول اصل رابع القياس څلورم دلیل قیاس المستمد من هذه الوصول جدا میں ذکر کر یہ دریونه چې المستمد من هذه الوصول فهم مستمد روتل ایدا من هذه الوصول دې دریونه د روزي اصل التبروت قرآن سنت اجماع بيغنى ذا قياس راوزي اصل تي علت فعلت اصل کې التبروتي قرآن سنت کې اغنى ذا بير جوړيږي دا قياس ځکه مې دا جدا هونه والاصل الرابع سلام دلیل القياس قياس المستنبط سدرا وتلای من هذه الوصول الثلاثه دي دريونه ځکه خو می جدا کړ چې دا هغه درېونه راوتلی ده هغو ته دی محتاج څنګه راوتلی ده ونه داسې چې د قیاس چې کوم علت وي هلته پروت دی په دې درېو کې علت له وجې قیاس جوړېږي علت یې هلته پروت دی دې وجې دی هغه ته محتاج ده ځکه مې دا ترېنه جدا کړ چې ده کې خو احتیاج معنا شته دی هغه درېو کې خو حاجت معنا نه وه نامی جدا ذکر کر قیاس کا حاجت مانا پڑتا تھا یہ وہ تب محتاج تھا ذکر میں دے جدا یا دا سوائے کیا وہ دری اصول چلی آگ کامل دی کامل چا مانا یہ فرد ترجمہ پہ کنشتا یہ تابع والی ترجمہ پہ کنشتا ادا قیاس صدا دکے دو اعتبار دی پیوے اعتبار دے اصل دا دلیل دا په یوه اعتبار دی فرع ده حکم پر خدای اصل ده دلیل ده حکم په ثابتېږي په دې کې فرع معنا پرته ده هغه دا دی چې په علت کې دی محتاج ده چې دا کوم علت بیانوي د قیاس کوم علت له وجې حکم ثابتوي په دغه علت کې دی محتاج ده اصول ثلاثه ته علت په یو ځای نرګوري دا من وجه اصل من وجه فرع اصل خود خپل حکم پر قیاس اصل دا دلیل دا خپل حکم پر خپل حکم سره ثابتېږي خو فرع ده خپل حکم په پس ورته ثابتیا چې قیاس کوم علت له وجې حکم کوي دغه علت په تب پیدا کیا په اصول سره سوته چې قرآن سنت اجماع قیاس دا فرع ده یو په علت مندولو کې چې کوم علت له وجې قیاس حکم کوي دغه علت پیدا کولو کې دا فرع دی اصول سره سره دی وجه دی جدا کړ خو څه دا ترجمه شو اوس ترجمه نه مخکې وځي دې عبارت تفصیلی معنی کول دا تفصیلی معنی څنګه کو اما بعد الحمد لله علی نوالی مهما یکن من شیء بعد الحمد على نوالي وبعد الصلاة على رسولي فإن أصول الشرع ثلاثة دا قضية شرطية ده داسې بوایم مهما يكون من شيء بعد الحمد على نوالي څه ترجمه وکړه مهما يكون من شيء کچیرته مهما مانا کچیرته يكون من شيء موجود شي او شای نو يكون دا کانه تامه ده معنا د وجده سره ده صرف فاعل غواړي خبر نه غواړي چې خبر غواړي بیا ته کانه ناقصه وایي نو اما بعد مهما يكون من شيء کچیرته موجود شي او شای بعد الحمد والصلاه پس د حمد صلاتنا فإن اصول الشرع ثلاثه بیا یقینا پوښه چې اصول د شرع بدری وي
والمقدم حق فكذا التالي دا اول جز حق فكذا التالي نو دوام حق دې ته قیاس شرطي وایي چې مقدم التالي نه جوړي شرطي ولې ورته وایي ځکه دا شرط جزا نه جوړ دی او مقدم شرط دا التالي جزا ده دې نه دا جوړ دی ځکه دا ته وایي قیاس شرطي دې ته قیاس شرطي وایي اوس قیاس شرطي کې دوه مقدمې وي یوې مقدمې ته مقدمه شرطیه وایي او بلې ته مقدمه استثنائیه وایي دوه مقدمې یوې مقدمې ته مقدمه شرطیه وایي هغه کومه وایي دا شرط جزا لکه دلته دا اول شرط و ما یکون من شیء دا فإن اصول الشرع دا جزا نو شرط جزا دې ته مقدمه شرطیه وایي شرطیه ولې ورته وایي ځکه شرط جزا لیکه یوه مقدمه پکې دی نو په قیاس شرطي کې دوه مقدمې یوه مقدمې ته مقدمه شرطیه وایي چې دا شرط جزا صرف شرط جزا اول شرط دوم جزا لکه تو کل مکان کې شمس طالعه فالنار موجود هر وړي چې نور ختلې وجبه موجود دی نو کل مکان کې شمس طالعه شرط فالنار موجود نه جزا یا وایا کل مکان کې شمس طالعه مقدم فالنار موجود دی تالی هم مقدم دا اول دی تالی دا ورپسې ده تالی معنی چې ورپسې دې ته مقدمه شرطیه وایي ایوه پټه مقدمه یې ورسره هلته مقدمه استثنایه وایي چې هغه پټه یې ورسره په لاکن سره به ذکر کړی لاکن سره به ذکر کړی بیا ته مقدمه استثنایه وایي ځکه په لاکن سره ذکر کړي لاکن استثناء پرې نو لاکن سره دا ذکر کړي دا دوه مقدمه لاکن استثناء پره ده ځکه دې ته مقدمه استثنایه وایي اوس څنګه استثناء وکړه مثال دې کې جاری کړه كل مكان في شمس طالعة فالنار موجود كشمس ختلي ورجل موجود أي أول مقدم دوم تالي أول شرط دوم جزاء دا مقدمة شرطية شو تك شرط تبكي جزاء تبكي تك شرطية وتوي بلا بس مقدمة استثناء وين بتا أبدا لكن مقدم حق دا لكن دا هو تك تجنور ختلا دا فسبدا نتيجة فالنار موجود ورجل موجود أي نو استثناء به وکړي عین مقدم نه داسې به وایي لکن مقدم حق ده نور ختلی ده دا ته استثناء وکړه عین مقدم نه چې لکن مقدم حق ده نور ختلی ده نتیجه یې څه ده فتالي کذالک تالي حق شه ولې ځکه چې دا الشمس طالعة مقدم دا ملزوم ده دا تالی ورسره لازم ده اما ملزوم خاص ده دا لازم عام ده التحقق ده خاص مستلزم تحقق ده عام ده چې خاص یې عام خامخا ورسره چې انساني خو حیواني ګڼي نو داسې به وایي چې د قیاس استثنائي کې دوه مقدمه شرطیه دوه مقدمه استثنائیه مقدمه شرطیه چاته وایي شرط او جزا ته وایي یا وایي مقدم تالی ته وایي شرط مقدم ده مخکې ده دا جزای تالی ده تالی معنی وروسته دا وروسته ده دا مقدم تالی ته وایي کومه مقدمه شرطیه ولې شرطیه ورته وایي ځکه خو شرط پکې ذکر ده جزا شرط ذکر دي ځکه ورته شرطیه وایي نورې کیسې څه خو په ټوکو کې په دې ته مقدمه شرطیه وایي ځکه شرط ته پکې جزا ده پکې دې ته شرطیه ځکه وایي ایوه مقدمه استثنائیه ده هغه پټه یي چې هغه په لاکن سره ذکر وي نو لاکن استثناء پره ده نو هغه مقدمه پټه ده په لاکن ذکر ده ځکه ورته هغه مقدمه استثنائیه وایي اوس څنګه استثناء وکړي څنګه به نتیجه ورکوي ورته داسې کله مکان کې شمس طالعة فالنار موجود کنور ختلی روج به موجود دی لا دا شرطیه شو لکن مقدم حق تا لكن دا خو حق ته چې لمر ختلی فالنار موجود اوس په ورځ موجود دی
دا یې نتیجه ده دا رواج موجوده دا یې نتیجه شوه مقدم حق ده انور خطره ده نو رواج موجوده ده نو استثناء تا وکړه عین مقدم نه لکن مقدم حق ته داسې دی ویله عین مقدم دی ذکر کړ حق ته کړ نو استثناء د عین مقدم نه وکړه نتیجه ورکړي عین تالی لكن مقدم حق تا استثناء عين مقدم نوكرا لكن وقف خطلا هذا نتيجة في عين تالي فالنار موجود وصل باورج موجود هنا ولي كذا مقدم ملزوم ده هذا التالي لازم ده نور تلوسرا الرجل لازم ده هذا ملزوم ده ملزوم خاصي لازم عامي التعقوب خاص مستلزم التعقوب عام لرا چې خاص وي عام بخام ہے چې انساني حیوان وي کنه چې مقدم وي به تعالی ورسره دا عین تعالی نتیجه ده دیو جن دوای چې قیاس شرطي دی ته وایي چې په خپل نتیجه په کې ذکر یا نقیز ذکر دا خو په خپل نتیجه ذکر ده مقدمه تعالی کا ذلك هغه تعالی نتیجه ده لكن ور خطر ده نو رواج موجود ده دا نار موجود ده نتیجه شوا دا نه نتیجه خپل ذکر اکل ان نقیز ذکر دا نه ذکر هغه دا چې دوه نتیجه دا ورته دا یو نتیجه دا ورته کته استثناء وکړه عین مقدم نه چې لکن مقدم حقا دا په نتیجه عین تعالی ورته بس دا تعالی نتیجه شوا نتیجه خپل په ذکر ده دا اکل به نقیز دي نتیجه ذکر ابدای لكن التالي باطل فانور خطلاي ببروج موجوده لكن التالي باطل تالي هو باطل الروج هو نشتا فالمقدم كذلك انه مقدم ورسر باطل شو نوارن بيان ده خطلاي داي نتيجه شو لكن تالي باطل ده مقدم مثل بطلان کے بطلان التالي انه التالي باطل ده نتیجه ورکی بطلان المقدم جو اس پر نور بيان نہیں خطلاي چې رواج نشته اوس په نور نه خطله ځکه دا تعالی لازم ده عام ده دا مقدم خاص ده النفي دي عام مستلزم نفي دي خاص ده چې تعالی نه به مقدم نه نفي دي حیوان مستلزم ده نفي دي انسان ده چې حیوان نه به انسان نه تعالی باطل ده رواج نه ده موجوده فالمقدم يسلو مقدم ورسره باطل ذکر تعالی لازم ده مقدم ملزوم ده لازم عامي ملزوم خاصي النفي دي عام مستلزم نفي دي خاص ده بوز ده هو ده نتیجه خپل نه ده ذکر نقیز دي نتیجه ذکر نتیجه خدا ده چې لکن نور نه ده روج نه ده موجود نو نور نه ده خطله نتیجه خدا ده چې نور نه ده خطله ذکر خدا ده چې ان كانت انسان تعالی اتن کنور خطله فالنار موجود به روج موجود ده لكن التالي باطل روج هو نستا نو نور نه ده خطله دا نتیجه ده ذکر خو شمس ته ان كان انسان تعالی اتن چې نقیز دي نتیجه ده نتیجه خدا ده چې نور و بیان نه خطله ها ذکر چوکتا ذکر خدا ده چې ان كان انسان تعالی اتن دا نقیز دي نتیجه ده نو قیاس استثنائی دې ته وایي چې نتیجه په کې ذکرې یا نقیز دي نتیجه په کې ذکرې دې ته قیاس استثنائی وایي او قیاس استثنائی دو مقدمونه جوړي کما یو مقدمه شرطیه ها یو مقدمه استثنائی مقدمه شرطیه چاته وایي مقدم تعالی ته وایي نو مقدم شرط تعالی جزا ده دا صرف مقدم تعالی ته مقدمه شرطیه وایي یو به دا ذکر کړي ایوه مقدمه استثنائیه اب پټي په لکن سره اوس په دوه نتیجه ورکړي یا به داسې وایي لکن مقدم حق تا تعالی کذالک دا عین تعالی نتیجه شو یا به داسې نتیجه ورکړي لکن تعالی باطل ده نو مقدمه مثل په بطلان کې بطلان دی مقدمه نتیجه ده نقیز دی نتیجه ذکر ده ذکر هم مقدم ده نتیجه را بطلان دی مقدم لکن مقدم باطل ده مثال کې لکه امکان سنساره تنفنار موجود نو مقدم شرط تعالی جزا دې ته مقدمه شرطیه وایي شرط ذکر ده شرط جزا لكن سره ذکر کیا اب مقدمه استثنائی اب پټه لكن استثناء پر اوس په یاد آسه وایي چې لكن مقدمه تعالی کذالک
نور ختله ده نو رواج موجوده ده ولې دا عین رواج موجوده ده نتیجه شو ولې ځکه شمس طلعت الملزوم نار موجود لازم ملزوم خاصی لازم عامی تعقب ته خاص مسازی تعقب ته عام لره چې خاصی عام خو بخام خای چې انساني خو حیوان خو بخام خای یو نتیجه دا ورته دوه دا ورته لكن طالبات المقدمه مثل في بطلان یا دا نتیجه ورته طالبات الله وجهونه ده موجوده نو نور باندې خطر ہے بطلان التالي نتیجه ورته بطلان المقدم چې طالبات لري او مقدم باطل په کومه دی وجه دا قیاس شرطی ده چې قیاس شرطی ته ولې شرطی وایي ځکه دې کې دوه مقدمې یو مقدمه شرطیه یو استثنائیه دا چې شرطیه دا وایي چې دا ذکري استثنائیه پټه په لکن سره اته نتیجه ورکړي که مقدم حق کیا ہے به تعالی کا ذالک حقی دا به نتیجه ای اگر تعالی باطل ہے به مقدم ور سره باطل ہے دا نتیجه وجه دا چې مقدم ملزوم دا تعالی لازم ده چې ملزومی به لازمی ور سره دغه ملزوم خاص تا لازم عام ده خاص سره عامي لکه انسان سره حیواني بل نتیجه دا ورکړي چې تعالی باطل کې به مقدم باطل ہے دغه تعالی لازم ده مقدم ملزوم ده لازم عامي ملزوم چي خاص النفي دي عام مستلزم نفي دي خاص چې عام نفي کیا ها خاص نفي کیا چې حیوان نه خو انسان بني په پوښ بل تعریف دادو کوي چې قیاس استثنایی چاته وایي چې نتیجه پکې ذکر خپل یا نتیجه د نتیجه پکې ذکر دا څه وایي چې نتیجه پکې ذکر یا نتیجه د نتیجه پکې ودلته وګوره ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كشمس خطرائي طلوع بمروج موجودة مقدم حق تا تالي كذلك داي نتيجة دا أين نتيجة پکې ذکر ده كشمس طالعي نهار موجود مقدم حق تا نور خو خطر ہے بس روز موجوده ده دا عین نهار موجود دا نتیجه ده ان نتیجه خپل په دې کړه یا یې بیان کی ذکرې لکه توای لکن طالبات الله نو مقدمه مثل کو بطلان رواج خو نه موجوده نو نور نه ده خطر ہے چې لازم نه وي ملزوم نه ځکه نه فی د مستلزم نه کې خاصه نو نتیجه خو نه ده پکې ذکر نتیجه خدا ده چې د نور نه خطر ہے ذکر خدا ده پکې چې امکان چې څنګه ستاره اته نتیجه دی نتیجه پکې ذکر تو پوښ حاجی دا قیاس استثنایی دا متوجه دلته دغه څه دی نه مهما يكون من شيء بعد حمد الله على نوالي وبعد الصلاه على رسوله کچیرته یو شی موجودی مهما کچیرته يكون من شيء یو شی موجودی بعد حمد الله على نوالي پس حمد دی الله په نعمتونو دی الله پس صلاتنا بیا به اصول د شرع درې والمقدم حق فقط تعالی یعنی کې شرطی ده مقدم حق ته یو شی خو خامخا موجود ده پس حمد دی الله نه دا محمد وایي یعنی بعد د دنیا موجود ده اسمانونه دي زمکه دي تیزه دا مقدم حق ته چې مهما یکون من شین کچیرته موجود یو شای بعد حمد الله وبعد الصلاه پس حمد دالانا پس صلات دا مقدم حق ده خو خدا یو شی خامخا موجود ده پس حمد پس صلات نه حمد صلات نه بعد دنیا دا موجوده دا مقدم حق ته بدیهی ده فین اصول شرع ثلاثه اوس په اصول د شرع درې دا تعالی ده مقدم حق تعالی کذالک دا قیاس شرطی ده استثناء تا عین مقدم نه وکړه مقدم دی حق نتیجه عین تعالی وکړه چې فین اصول شرع ثلاثه بځای نتیجه شو په پوه شو کنه چې مقدم حق کې یا به تعالی حق کې بیا د تعالی خپل نتیجه ده دا فین اصول شرع لا تعالی ده بځای نتیجه ده که چیرته یو شی موجودی پس حمد صلات نه د اصول د شرع درې دا تعالی عین مقدم والمقدم حق دا خو حق ته یو شی موجود د پس حمد صلات نه فتالی کذالک نو تعالی کذالک چې اصول د شرع درې مزه نتیجه شو اوس مقدم خو بدیهی ده بینه دا تعالی ده چې دنیا موجوده ده هم ملازمه دلیل څه ده
چې یو شی موجود وي پس ته هم صلات نه بیا به اصول سره ولې درې دا منځ کې تړلو دلیل څه ده دې ته ملازمه وایي دلیل د ملازمې څه ده ادعا د مصنف ته د مصنف دعوه مصنف دا دعوه لري چې که ته منې که نه منې زه دا دعوه لرم چې اصول سره به خامخا درې ولې ځکه دا خو ضروري دي دا مقدم خو نه و ضروري چې پس ته هم د صلات نه که یو شی موجود دي دا دنیا موجوده ده دا خو څه ضروري نه ده چې دا کوټه دي دا ور دي ته دی زه دی موټر دی نه دي دا خو نه دي ضروري ضروري نه دي اشته اصول د سره درې دي دا خو ضروري دي چې نه یې ضروري هغه وي بیا چې دا ضروري وي به خامخا دا ملازمې دلیل په پوه شوې په خبره دا افتتاح مو وکړه او ما ته تبه راځي نو دا افتتاح وشوه که نه چې تاسو ادب شو دې خبرو سره د اول سر سره په پوه شوې په خبره